سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. د دې آیت د مخکې آیت مبارکه سره ربط او مناسبت په ګڼو وجو باندې دی. یو وجه دا ده چې مخکې آیت کې ترغیب ذکر شو انفاق فی سبیل الله ته چې تاسو د قیامت راتلو نه مخکې خرچ وکې نو دا خرچ به ته د څه دپاره کې نو دې آیت کې هغه مسله بیانېږي چې د کمې مسلې د اشاعت دپاره د کمې مسلې د خورولو دپاره مال لګول پکار دي چې هغه مسله د توحید ده نو دای د مخکې سره ربط شو. دې آیت ته آیت الکرسی وی. د آیت الکرسی و ته په دې وجه وی وسع کرسیه دا لپس پکې راغلی دی. دې آیت ته اعظم آیتن وی د ټولو نه اعظم آیت. دې ته سید البقره وی د ټولي سورة البقره سردار آیت دا آیت الکرسی دی. دیتا سیدت آی القرآن دا قرآن دا آیتونو سردار. بعض روایاتو کے رازی دا آیت الکرسی دود کېدو نه مخکې چې چا اولستا نو په دې انسان د الله رب العزت د طرف نه حفاظت کوونکی فرشته مقرر شي او دغه فرشته د تر د سبا پورې حفاظت کوي. نو چې کم تن د ود کېدو نه مخکې آیت الکرسی لولي چې فرشته حفاظت کوي د شیطان خواته نشي راتلی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل مایاناس تفسیر کې په دې مقام کې د دې آیت باره کې 12 احادیث مبارکه د دې په فضایلو کې ذکر کړي. الله رب العزت چې په دنیا کې دا څونه اشیاء پیدا کړي نو پاغي کې داغي یو سردار او یو مشرم ګرځولې چې هغې ته په نورو باندې اهمیت او یو مقام حاصلی. الله رب العزت دا ورځ پیدا کړي نو په دې ورځو کې د ورځو امام او د ورځو مشر ورځ چې هغې ته سید الایام وی دا یوم الجمعه ده. په ورځو کې د ورځو سردار دا ورځ د جمعې ده. نو الله شپې پیدا کړي په دې شپو کې د تمام شپو سردار شپه لیلۃ القدر دی. الله رب العزت میاشت پیدا کړي په دې میاشتو کې د میاشتو سردار میاشت دا رمضان دی. میاشت د رمضان دارنګي الله رب العزت مخلوقات پیدا کړي په دې مخلوقات کې الله اشرف المخلوقات دا انسان ګرځولي. بیا په انسانانو کې الله رب العزت
دا امت محمدیه تمام امتونو سردار ګرځولې. په انسانانو کې الله رب العزت افضل او غوره او سرداران انبیا ګرځولي. بیا په انبیا علیهم السلام کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیا دی. دانګي الله په امتونو کې دا امت سردار ګرځولي. صحابه کرام عادلان یو جماعت تیر شوی دی چې هغه صحابه کرام د اسمان د ځلند ستورو پشان دي. هغه صحابه کرام لوی قربانو والا خلق دی. هر یو صحابي چې دی دغه یو لوی مقام دی، لوی قربانې دي. او د هغه صحابه کرام زمونږ بعضې استادانو به ذکر کول چې ګوره الله رب العزت مدرسه جوړه کا، محتمم الله دی، د مدرسې نوم بیت الله دی، او دارنګې بنیادونه راخیجون کې داغې ابراهیم خلیل الله دی، داغې مدرس محمد رسول الله دی، داغې نصاب او کورس دا قرآن کریم کتاب الله دی، او داغې شاگردان صحابه کرام دی، او داغی نتیجه قرآن هم ذکر کړی دا چې مدرسه دا متمم دی، مدرس دی، شاگردان دی. نتیجه صدا رضی الله عنهم ورضوا عنه چې دغه مدرسې په شاگردانو کې څوک فیل نشتا، دی ټولو نه الله راضي دی. ښه خو د صحابه کرامو یو لوی جماعتو، په هغه جماعت کې ابو بکر صدیق کی بات کچھ اور ہے. صحابه کرامو امام اور صحابه کرامو کہ یعنی لوی مرتبه والا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی، یار غار دی. قرآن کې ابو بکر صدیق تذکرہ اذ هما فی الغار چې کله دا دو ملګریو اذ قال لصاحبه، د ابو بکر ته قرآن کریم د نبی علیہ السلام صاحب ویلې دی. په دی وجہ امام نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کی ذکر کړی دی من انکرا صحبت ابی بکر فهو کافر، چې څوک د ابو بکر د صحابیت نه انکار کی دا کافر دی. ورخه دغه صحابیت خو د قرآن په ایتونو سره ثابت دی. او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ هغه شخصیت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمارو، صحابه کرام په انتظار دي چې آقا نامدار به مونږ ته جمع راکړي. نبی علیہ السلام بار دراوتو نو، نبی علیہ السلام حکم وکړه مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ته وایي چې جمع پړو کی ښه. د نبی علیہ السلام په جون باندې نبی علیہ السلام مصلی ته مخکې کړی، بل دغه ځان ته خلافت ابي بکر ځان ته عنوان دی. نو صحابه کرام خو ټول صحابه کرام دي، ټول ته د رضی الله عنهم ریزلټ آوټ شوی دی. خو په هغه صحابه کرامو کې د ابو بکر صدیق لوی شان دی. دارنګې ملائکه علیهم السلام خو ټول نورانی مخلوق دی، خو جبریل امین کی بات کچھ اور ہے. جبریل امین دا د ملائکو سردار دی. آسمانی کتابونه ټول د الله رب نازل کرده کتابونه، خو په ټولو کې لوی شان دا د قرآن کریم دی. بیا قرآن کریم کې هر یو صورت په خپل ځای لوی مقام لري، خو سورۃ الاخلاص خو د قرآن د 3 حصے برابر صورت دی. بیا د قرآن آیتونه خو ټول وحی ده، ټول هدایت دی، ټول برکت دی، ټول انوارات دی. خو د قرآن کریم په تمام آیتونو کې عظیم ترین آیت دا آیت الکرسی ده. د آیت الکرسی باره کې احادیث مبارکو کې راځي نبی علیہ السلام یو فیرا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، دا ډېر لوی صحابي دی او قاری صحابي دی. په صحابه کرامو کې اقرا بهترین قاری. الله اکبر کبیره. یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب راوښتو، یا ابی وی الله ما ته وی چې ابی بن کعب ته قرآن ووروه. ابی بن کعب وی اے د الله رسول الله سمانی،
الله دې زما نوم اغستی و یاو که نه ابی بن کعب په ژړا شو ښه دونه لوی صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه تپوس کوي یا ابا المنذر اتدری تعالی پته شته ای آیت من کتاب الله تعالی اعظم چې د الله رب العزت په دې کتاب کې عظیم الشان کم یو آیت دی ابی بن کعب خاموش شو هغه ونکو نبی اسلام بیا تاسو کو ابی بن کعب وته وی اې دا الله رسول الله زما په ځړه کې خو الله چې دا عظیم ترین آیت چې دی دا آیت الکرسی ده نبی اسلام ته یا ابی یا ابل منذر الله دې تا تستا علم مبارک کی ښا تا خو ډېر علم دی ابی بن کعب رضی الله عنه د قران لوی کاریو دارنګي آیت الکرسی بارہ کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چاچ دا آیت الکرسی اولستا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ دا ہر فرض من رستو نبی علیہ السلام فرمائی چا دا آیت الکرسی اولستا نو د او د جنت په مینس کې خلل دا صرف مرګ دی بس نه دی من کړي د لرا د داخلي دو د جنت نه الا الموت مگر مرګ یعنی کدی سړی ته مرګ راغی نو دا ډایرکټ جنتی دی پس سره آیت الکرسی د لستو سره هر فرض من رستو صحیح حدیثو کې دا روایت راغلی دی چې موږ تکله کې اراده وکړو چې لولو به ان شاء الله ښه صرف دا نه چې بس و مورید خبره ختمه چې ان شاء الله هر موز فرض من بعد بیت الکرسی یو پیرلولو غالبا یو منټ په لګي خا یو منټ سیوا په نه لګي کني تاسو ته غړې ته ګوره بیت الکرسی وسره لولې اډو کته رو نو 2 منټه دی په لګي دا هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعو من دخول الجنت الا الموت د جنت د داخلي دونه د صرف مرګ مانع دی که مرګ د تراغی نو دا جنتی دی د آیت الکرسی لستا چې دا د قرآن کریم اعظم آیتو د قرآن کریم پایتونو کې سردار آیتو بعضی روایت مبارکو کې راځي کم کور کې چې آیت الکرسی لستی کیږي نو دی کور ته شیطانانو پیریان نشی راتلی آیت الکرسی د لستو سره هغه کور ته جنات وغیرہ نشی راتلی شیطانان وغیرہ ورته نشی راتلی دارنګي ملائکه علیهم السلام دا کور حفاظت کیا بخاری شریف کې روایت راځي د صدقې سکجوري وی او لوی داسې ډیرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په څوکۍ د پاره ابو هريره مقرر کو ابو هريره ته وی یا ابو هريره ته دې څوکیداری کوا او ما د شپې څوکیداری کولا پدې کې د شپې یو تن راغی چې کله د شپې یو تن راغی کجور غلې او کلمه راټینګ کو چې راټینګ مې چې پریدم دی نه مینتونه شروع کو یا جی پتا بشو پخته غریب سړی مو بال بچدار مو حاجتمند مو دائم بیا بنکو ابو هريره زما په تر سره مې زبردست سړی لړ سارته بل شپې د بیا راغی به مینتونه وکړه پدری مش په شراغی کنه ابو هريره مې پریدم دی نه خو وخت درو وای بیا ناراضه مو بیا مې گیر کی چې گیرې کو دا غلاګر ورته وی دا څه کار دی وظیفه بدل زر کم ښه ور کله کله غلاګر سره وظیفه ملاوي ورخه یو وظیفه بدر کما دغه وظیفه چې تلولې هغه کوړتا هغه زیتا شیطانان نشي داخلي دي هغه زیتا پیریانم نشي داخلي دي هغه د آیت الکرسی دا ابو ورسې به ته چې دونه غټه وظیفه راته وخو لکه بس پرې مې خو ده ښه سړی په دې ځان خلاص کو نبی علیہ السلام ته وحی وشوا چې لکه تا کم کس چې څوکۍ د پاره مقرر کړو بیګا غل راغلو نبی علیہ السلام ابو ته ویل کدا غل سر دې سکی سوک څه چل دی وک
وی اے دا الله رسول دغه شانتي کیسه شوی وه نو بیا راته دا وظیفه راکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا سړی چې دی که نه انه صدقک دا خبره د رښتیا کړې ده وهو کذوب دا غټ ګاډری او دروغجن سړی دی شیطان دی دا پته ده دا شیطان خو دا خبره د رښتیا کړې ده چې د دې آیت الکرسی لوستو سره شیطان او پیریان دا خواته نشي راتلی. دا ډېر ډېر ویل پکار په کورونو کې د کورونو ګوټونو کې شپ کوه اوبه پې دموه کورونو ګوټونو کې اچوه د دې ډېر زیات اثرات دي. ګوره څنګه چې حکیمان نی دي د دوایان او ماجون او دا جوړی که نه بعضې مفردات او بعضې مرکبات خو هر دارو د حکیم په دې کې بشات خامخایي داسې دوایي بني چې به د شاتو نه خالي. کم عاملین چې که د جناتو عاملین دي که د سحر او د جادو او د هر څه په هر دم درود کې به د آیت الکرسیم په شان د شاتو شاملې ګورې ښه دې د لوستو ډېر زیات زور او ډېر برکت دی. دارنګې ابن عمر رضی الله عنه ابن مسعود قافلې روانې وي. ابن عمر د مدینې منورې نه را روانو، ابن مسعود رضی الله عنه د کوفې نه را روانو. دواړو نږدو یو ځای کې پړاوونه واچول خو هغه قافله د هغه غاړې روانه وه دا د دې غاړې داسې روانه وه چې ستړي شوي دي په دې میز کې د دې غټ نیرو یا هر څه چې داسې وي چې لکه یو بل ته نږدې نه شو ورتلی یو بل ورته پته نه لګېده صرف دغه لوګو موګو نه یا د قافلو د لرې د دوړو موړو نه به اندازه لګولی شوه. نو یو قافلې هغه سر کې پړاو کړی بل قافلې دلته. ابن عمر رضی الله عنهما هغه پته لګو چې دا قافله د مسلمانانو ده که د کافرانو ده که د چا ده. خپل خادم ته وی هلکه په دې یو تپوس وکړه دې نه یو سوال وکړه. ګوره صحابه کرامو د یو بل سره هغه تعلق او ګپ شپ د دغې سوالاتو جواباتو دی ښه. نن زموږ دور کې سوالات جوابات الله اکبر کبیره هلکه پلان کې سونه منډې والې په بال پسې او پلان کې سونه کیسټې دي که ویکټې دي دا خو ویشته وې دغه سوالات دي ښه دغې څه فایده او څه علم کې اضافه په دغه انعامونه ورکولی کېږي ښه. پلان کې سن کې دونه منډې چا والې وي او بل سن کې دا خلکو ته یاد دي دا چې سټوډنټان دي چې راته وي دا څونه وخت چې د بلا دې ملک ته راغلی دا ورته د هغه وخت نه هر څه یاد دي ښه وي ده نه پکې څوک تپوس وکړي که نه دله پوره پته چې په دې وخت کې پلان کې کرکټي دونه منډې والې او بل دونه منډې والې او دونه ویکټ یې خوا ویشتې وي دا ورته پوره د کال او دا هر څه ورته پته ده. اوس خو عجیبه ملک دی چې ښځې هم پکې بالون پسې منډې وایي. الله اکبر کبیره. مولانا تجمل شاه صاحب یو ځای کې بیان کو وی د هغه خلکو نه به څه ګیله وکړي چې د کم ملک ښځې کنډکټرانې شي ښه دې نه به څه ګیله وکړي چې ښځې کلینډرانې شي ښځې نو چې ښځې لا کرکټیانې شي. نو یو قافلې خوا پړه وچولې بل قافلې دی خوا. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما تپوس کوي خادم ته وی تپوس وکړه ځکه ابن عمر خو پکې لوی شان والا و نو په خپل اواز سره تپوس نه کو بیا خو به دا خلک ما وپېژني. خادم ته وی د دې قافلې والو نه تپوس وکړه چغې وواله ای قافلې والو تاسو کې څوک دا ویلی شي چې په قرآن کریم کې ایو الآیت ارجا کم یو قرآن کریم امید افزا آیت دی. هغه قافله کې عبدالله ابن مسعود خپل خادم ته وی جواب ورته ووایا چې قرآن کریم کې الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. دا آیت چې الله فرمایي د الله د رحمت نه ګورې مایوس کیږي ما الله تمام ګناهونه معاف کوي. ابن مسعود خادم ته جواب ورکړه. بیا عبدالله ابن عمر وی خادم ته پاسه تپوس وکړه چې ایو الآیت اجمع د قرآن کریم په آیتونو کې اجمع آیت کم یو دی. دا خو د قرآن سره مینه او قرآن سره مینه نشته که نه نه دغه ډرامو او فلمونو او د کرکټیانو دې سره مینه ده هغې معلومات مونږ ته وي. د ماشومانو تپوس وکړئ که نه چې په پروګرامونو کې دغه
ډمان ومان یو نومي او خپل صحیح نومي جدا دا ټولو ته یادي ښه دغه پلان کې و پلان کې پروګرام کې دا نوم و پلان کې پروګرام کې دا نوم و دا ته یادي ټول خپل نوم یې دا دی او دا د پلان کې علاقې دی. نو عبداللہ ابن عمر وی تپوسو کا ای الآیت اجمع و قرآن کریم کے او جامع ترین آیت کم یو دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم توی جواب ورکا چدار سورت نحل آیت دی ان اللہ غالبا 90 نمبر آیت دی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دا څنګه اجماع آیت دی. په دې آیت کې حقوق الله مشتا په دې آیت کې حقوق العباد مشتا په دې آیت کې اوامر مشتا په دې آیت کې نواهی مشتا. د شریعت ټول احکامات ګوره دی یو آیت کې راجمع دي او د دې آیت دا اورېدو سره سره بعضې غونډې قبیلې ګورې مسلمانان شوي دي. یو روایت کې راځي سیفی بن اقسم دا د قبیلې یو مشر و د داسې کار وکړو یو اراده وکړه چېرې زه خبر شوی ما چې دا پیغمبر پیدا شوی دی او داسې داسې خبرې کوي دا کوي دا کوي. نو وی زه ځم د سره زه خپله ملاقات کومه نو د هغه قبیلې کشرانو یو ته حضرت تاسو مه ځئ موږ به خپله لاړ شو. 2 کسان لاړل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات ته چې کله د نبی علیہ السلام ملاقات ته هغه 2 تنه راغله که نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تعارف وکړه چې موږ راغلي یو معلوماتو دپاره ستاسو نوم څه دی ستاسو د پلار نوم څه دی د نیکه نوم مو څه دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی تاسو خلکو ته څه وایې تاسو خلکو ته کوم پیغام ورکوئ ستاسو مشن او منشور څه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ستاسو د راتلو نه مخکې وحی راغلی ده د سورۃ نحل آیت نمبر 90 دی ښه ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. هغه 2 کسان دونه هوښیارو د غونډې قبیلې نمایندګان راغلي دي. یوی جی دا خبر را تاسو لګری دوباره کې زر یاد کا چې کله تلی واپس دغه خاندان مشر اقسم بن سیفی هغه ته د نبی اسلام حالات بیان ک چېرې موږ سره تعارف وغیرہ وک خو تعارف کې را سره ډېر مخکې نه تلو او راته وی چې دا وحی اوسوس نازله شوې ده ان الله یامر بالعدل والاحسان دا آیت اقسم بن سیفی تاسو دا وایي چې وویل د ګوره دی کې د عدل او د احسان حکم ار چاته دای حق ور کول د بی حیاي منکراتو نه نه د زیاتی نه نه. اقسم بن سیفیر دا خوري ناشنا خبرې دي ښا اوس ګوره یو آیت ته او پدې کې دا دونه یو لوی خبره بیان شوې ده. اوس عدل خزان ته یو مفهوم لري کنه د خزان ته یو لوی تفصیل دی. اقسم بن سیفی خان که زما خبره منه ما مشر منه پدې ځای مسلمان شرایط پیغمبر مجلس ته نو دی یو آیت اورې 2 سره غونډه قبیله مسلمانه اخو زمون داړونه نن ډیر زیات سخت دین باندې اثر نه کوي. دی قرآن خو یو آیت الله فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. علیک دا قرآن می په غرونو نازل کړی دا به زره زره شوی و روح مون قرآن اورو مون باندې اثر نه کوي مونږ سخت شوی. بل څه زمونږ مزاج دی کیسو کا تارو ته بے سر و فاروایتونو منګڼتو کیسو ته ډیر زر مایل کیږي ښه ډیر خلک یې منګڼتي کیسې به د بسرم لکه یو جاړي به موته نه قرآن او صحیح حدیث مبارکه ګوره کنه بس قرآن او سنت دا پیغام والو دنیا کې دا خور کا دا افناو کا دا سینې سره جوخ کا دا قرآن او سنت پیغام دی کې جون دی. بس زمون خلک پلان کې خوب ولیدو پلان کې بو کې روانو بس دین ډیر متاثر دي. د صحابه کرامو یو بل سره وګوره کنورسیشن یو بل سره مکالمه یو بل نه سوالات. نو عبداللہ ابن عمر خادم توی تپوسو کا ای الآیات اجمع کم یو قرآن کریم جامع آیت دے. عبداللہ ابن مسعود خادم توی جواب ورکا چی اجمع آیت
دا آیت تے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان دق آیت ہوتا ہوئی عبداللہ ابن عمر ویلے کا بل تپوسو کا ایو الآیت اعظم دا قرآن کریم پا آیتونو کی کم یو اعظم آیت تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خادم توی جواب ورکا چے آیت الکرسی عبداللہ ابن عمر پاشدو وی اللہ فیکم ابن مسعود اللہ فیکم قسم می دی پلتا سکی با عبداللہ ابن مسعودی خدا سے علم بلچا سر نشتا ندین معلومات کبھی دا قرآن بانی ارسو خونی پو عبداللہ ابن مسعود پا قرآن کے دیر پوئے سڑے دی پا دی وجہ بعض روایاتو کے رازی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائلیو ما دام فیکم حاضر الحبر موجود فلا تسلونی چکل دا عالم ابن مسعود پتاسو کی موجودی کنا بیا مانا تپوسونا مکہ عبداللہ ابن مسعود پسیزے بعضی روایاتو کے رازی کنیف مولیا علما دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو کوٹا نیوا خود علم نڈکوا دا قد نچیتو قد نچیتو خلق چی دا دی امامانو خلافی کنا بازی وی امام پا کے چارا استی امام ونی پا کے چارا استی دیو دا امامانو پس اتلگو دا شرک دیو دا معاشرہ کی یو مرض نینو دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا کوفے تراغلے دے او دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زیاد تر دا فقی جزیات دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا روایتو ندی نو بعض خلق ویره دا خو چیت غونتاو دا پیغمبر منصری دلیو ویتا سوار لسم استا دے کے اللہ اکبر دا قطر او دا کویت پیسی دا ٹولی راخ کلیو دے خوڑے نو تالا پتہ لگی دا پیغمبر دا جن عبداللہ ابن مسعود تا نلگی دا از خلق پا دنیا کی موجود عبداللہ ابن مسعود پا سے بکواس کی بیا دونا بیدب دونا گستاخ ابن عمر ویچی دا عالم تاسو کے موجودی نو مانا تپوس مکوے دارا صحابہ کرام مغفل عاجزیم وگوره خواه چه گوره غیب یوب چا با تپوسو کو ویمرنه که پلان کی شیخ نا تپوسو کا تانکی صحابی نا تپوسو کا انان شمون تا سوک راشید مسئلی تپوس تا پارا علیکم ما تا خوراری دا تپوسو گوره پلان کی تا لڑن سے گوره گمراه بدی کی خواه تا پزان پویم نے اللہ اکبر کبیرہ نو دایت الکرسی چه دے دا اعظم آیت دے دا رنگی دا دی آیت الکرسی دا مشتمل دی پا 50 کلماتو باندی آیت الکرسی کی 50 کلمات دی ہر کلمہ دا مشتمل دا پا 50 برکتونو باندی 50 کلمات دی ہر کلمہ کی 50 برکات ضرب ورکاو بیا دا رنگ دا اشرف آیت دی پا دی آیت مبارکہ کی دا اللہ رب العزت نم دا اولس یا اتلس کرت راغلے دی پا ادبار دا اسم ظاہر و اسم ضمیر سرا سو مطلب یعنی بعض ازے کی دا اللہ رب العزت اغا نم ذکر شوے دے جیسے کم تا اسم ظاہر ہوئی او بعض ازے کی اسم ضمیر سارا ذکر شوے لکا اللہ دا اسم ظاہر شو او دا اسم علمم شو نو اللہ ہو نو ہو ضمیر شو ہو الحیو دا بلنم القیوم لا تاخذوہو ننسی اغلرا لہو اغلرا اور اللہ نبیا ہو لہو یشفع عندہو اللہ بیزنہی دغم دا اللہ رب طرف تا راجی دی توی ضمیر دارنگی پا دی آیت الکرسی کے لس جملی دی پا دی لس جملو کی کم یو مضمون بیان شوے بیا خو بدا ہر یو جملی یو درس کے انشاءاللہ وضاحت کو کوشش بدا کو جدا ملگرو شوقی و ذوقی کا نا چې دا لس جملې دي نو چې یو جمله یو درس پیوشي زموږ استادانو به ذکر کول عجیبه د قرآن مین خلقو وی دا قرآن ختمول مقصد نه دی ګورې ښه که مونږ وایو چېرې ته مونږ دې که قرآن زر زر ختم شي نه دا خپل جون په دې قرآن کې صرف کول دي بس چې زمونږ د قرآن سره دونه مینه یې چې قرآن ختم هم نشي او زمونږ جون پکې ختم شي دا سوچ اپناول پکار دی قرآن ختمول خو آسان دی زمونږ استادان دورې تفسیر کې یو میاشت کې ختموي دا ځان ته فیدي مونږ 40-45 ورځې کې کلی کې دورې تفسیر رمضان شعبان کې کو ختم شي پکې دا ځان ته خپل برکات او خپل فواید دي د قرآن کریم علم خو ختمېدو والا نه دی دا خو ډېر لوی علم دی په دې کې
نو د آیت الکرسی چې دا مشتمل دا په لسو جملو باندې. په دې لسو جملو کې ټولو کې یو مضمون دی او هغه یو مضمون پکې په جدا جدا انداز سره دی. مضمون یو دی، انداز جدا جدا دی. هر جمله کې مضمون یو دی خو انداز جدا جدا دی. الله اکبر. من اندازت قدت را میشه ناسم، وی زه خو ستا د تلو انداز پیژنم. ښه که بهر رنگ کی خواهی جام میں پوش، شاعر وی خپل محبوبه تا وی بهر رنگ کی خواهی جام میں پوش، من اندازت قدت را میشه ناسم. بهر رنگ کته رنگ پر رنگ کپڑے اچي خو زه تلو نه پیژنم. ښه نو ګوره آیت کې با هغه طرز بدلی خو مضمون به پکې یوي، اک یو مضمون به او دا د قرآن انداز دی. دا ځان سره یاد وساتئ ان شاء الله ثم ان شاء الله. ستاسو د قرآن سره مینه یې کنه د دنیا هیڅ یو طاقت تاسو د قرآن نه نشي اخوا کولی بیا. او کنه څه د پيو مجنون توبینو هغه بیا دای بارکه وسړی سن شي ویلي. قرآن کریم کې د دې چې کوم مرکزی عنوان دی مسله توحید ده. نو په دې لسو جملو کې به هر جمله کې د الله توحید انداز جدا جدا. بیا دا مضمون تاسو قرآن کې وګورئ نو قرآن کریم کې دا مضمون په جدا جدا انداز سره ذکر شوی دی. مسله توحید چې نن ډیر خلک د دې توحید د نوم د اغستونم چاړاګان دي. نو نن ډیر خلک د مسلې توحید د بیانولو نه خلی تا کوری مچولی دي. نو بیا را دی کوری چولو نه په خلی باندې د توحید مسله را وستونه په دې باندې ګیله نشتا خو ځان ته عمل دی. ګیله په دې چې څوک بیانې نو خلکو دوی دی لمزه ګیله په دې یو خبره ده نه په کار خدای ته نشي بیانولې مجبورې دي. هر څنګه مجبورې چي دي خو چې څوک بیانې نو دا وایره دا خبره صحیح ده. ما ته بیانول ګران دي خدا خبره صحیح ده. تایید کم سے کم کول پکاري. نو قرآن کریم چې دا مسله بیانوي مختلف عنوانات سره بیانوي. کله قرآن کریم دا د توحید مسله بیانوي بعنوان التحمید، په عنوان التحمید سره. څه مطلب؟ قرآن ذکر کې الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي خلق السماوات والارض، قل الحمد لله وله الحمد في الاولى والاخره. الله حمد بیانوي. نو کله دا مسله توحید قرآن کریم بیانوي په عنوان د تسبیح سره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح اسم ربک الاعلى. دا قرآن کریم مختلف انداز سره بیانوي. نو دا په عنوان د تسبیح سره. کله دا مسله بیانوي په عنوان د برکت سره. تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی بیده الملک، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. لفظ د برکت ذکر کی ګوري برکتونو والا یو الله. نو کله دا مضمون دا مسله توحید قرآن ذکر کوي په عنوان د الوهیت او د الہ سره. الله لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو، الف لام میم الله لا اله الا هو والهکم اله واحد. دا د قرآن کریم مختلف هغه طرز او انداز دی. نو دی آیت الکرسی کې ملس جملې دي. آیت الکرسی کې سو جملې دي، 100 کلمات دي، پکې 50 کلمات دي. هر کلمه کې 50 برکات دي. د کېدو نه مخکې لوستل نو شیطان بری خواته ناراضي. هر پرد مون نرستم لوستل نو جنت تتلو والا ګرځي. ښه نو وایو بکنه ان شاء الله. او ټول ته اجازه ده. ښه بعض خلک به مونږ ته د اجازه چا نه را کړی شومتیا راخه دا خو الله اجازه غونډه را لګلې ټول امت ته. دې تاسو ټول ته اجازه ده. خلکو ته ورکوي. مونږ خدا شومتیا نه کو پدې د خلکو بدی شو. ښه زمونږ استاد محترم علامه نیلوی شاه صاحب رحمت الله علیه، او زه په دې خبر باندې فخر کوم چې د نیلوی شاه صاحب رحمت الله علیه شاګردان زمونږ په دې ضلع کې صرف 2 کسان دي. یو زم الحمدلله یو د مخکې یونیورسيټي کې وی سی او ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب د اوسه ډېر لوی محقق سره ډېر کتابونه لیکلي دي. دام د نیلوی شاه صاحب رحمت الله علیه شاګردو او د نیلوی شاه صاحب رحمت الله علیه غونته سیده ساده انسان من په دنیا کې د خپل عمر کې نه دی لیدلې. نیلوی شاه صاحب رحمت الله علیه موږ ته درس کې ویل
وی زه داسې د او کالو ما نو زما مور ته زما تره راغی نو زما مور ته وی اے محمد حسین ساڑے نال چټ سی علم پڑھ سی تو ورډ حق جان سی دی مونږ سره پرېږده وه دی به علم وکړي نو ستا حقونو باندې به پوه شي نیلوي شاه صاحب رحمت زه بیا تره بوتلم علم دپاره بیا هندوستان ته لاړم مفتی کفایت الله صاحب خوا ته بیا میمیني ته بیا ډېر وخت بعد رالم وی زما مور زه نه پېژندم او ما خپله مور نه پېژنده ډېر وخت مسافري ډېر غټ کتابونه نیلوي شاه صاحب رحمت الله لیکلي یو مقاله د هغه ته ګوره عقل به دې ورته حیران شي زه په دې خبره فخر کوم چې الله ماله د هغې په هغه مجلس کې د ناستې توفیق نصیب کړی دی او دا د مفتی کفایت الله رحمت الله علیه شاګرد د مفتی کفایت الله د شاګردان د علاقو کې نشته او دا نیلوي شاه صاحب رحمت الله علیه د حسین علي الوانی شاګرد او حسین علي الوانی رحمت الله علیه د رشید احمد گنگوهي شاګرد د گنگوهي صاحب د شاګردان هم د علاقو کې نشته او گنگوهي رحمت الله علیه د اکابرین دیوبند استاد د دیوبند د مشران استاد رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه نو هغه علامه نیلوي شاه صاحب رحمت الله علیه هغه زمونږ استاد محترم او هغه لوی شخصیت د هغه نو هغه هم د آیت الکرسی هغه تشریح او هغه ټول تفصیلات هغه خپلو تفسیرونو کې هغه بیان کړي دي نو د قرآن کریم هغې به خپل درس کې یو خبره بیانوله الحمدلله خبره را یاده شوه ما چې کومه خبره کوله دا خبره وه چې بی مونږه خلکو ته دا مضمون او دا اجازي پرې الله ذکر کړي مونږ دا وایې بچو باندې هم شب کوئ ایتم ښیې چې دا وایي نو په دې مونږ سره د خلکو دشمني نو نیلوي شاه صاحب رحمت الله علیه درس کې وی زمونږ پنجاب طرف ته یو پیر صاحب یو ګوره حق پرسته پیرانی خو پیر وپیژنه پیر معنا د الله والا پیر دې ته نه وایي چې دا زنانو نه ستر پردني پیر دې ته نه وایي چې هغه د مریدانو لیست جوړوي او بیا د هغې غوټو تحفو تخایفو ته دا خو پیر نه شو دا خو دنیا پرست شو تانوي رحمت الله علیه زموږ علماء دیوبند عجیبه خلک تیر شوی دی تانوي رحمت الله علیه یو ځای کې لیکي وی دارنګه یو ناکاره پیرو وی هغه مرید یې راغی ورته وایي چې پیر صاحب یاره زما یو ځای کې یو پلاټ دی او د ماړه غواړي چې تا پسې هغه د هغې الاټمنټ وکړمه وی پیر صاحب په ټوپونو چې حق هو دا خو بس ته جنتي یو دا خبرې شروع کړي وی هغه پیر صاحب چې ما اوس دغه ته بوځه دغه پلاټ چې زه وینم وی جي صبر وکړه لږ ته خو بس ما زړه نه ایستې دی وی نه که نه چې دوا دله شروع کړم چې ډایرکټ د پولیس ورات ټیکټ دله کټ کوم بس ښه سړی روان کړی دی دا و چې مخکې بارانونه شي په پوله باندې پیر صاحب ښویېدلي لښتي ته تللی دی مرید را واپس شوی دی ورته ویي ولې مرید ورته وایي حضرت ته چې په دې پوله ښویېږي ته به په پولیس ورات ما څه پورې باسې ښه ته به پولیس ورات باندې ما څه پورې باسې نو بعضې دقه څیزونه یي که نه نو دقه نه پنجاب او سندھ کې اوس هم داسې شته مریدانو ته وایي مونځ مه کوئ روجې مه نیسئ زکات مه ورکوئ سود کوئ سود خورئ خو دې خوا د حضرت صاحب له خیال میال ساتئ نو ښه اللہ اکبر کبیرہ وی دین کو نقصان ہے ان تین سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بی دین سے نیلوي شاه صاحب دا شانتې ناکاره پیرو نو مرید راغلی و نو مرید سره کشر زوی راغلی و نو پیر صاحب ورته وی دا بچی دا ماشوم څوک دی دا پیر صاحب لږ په غوږونو باندې کوڼو نو دې مرید ورته وی جی اے آپ کا سگزادہ ہے سگ وی سپی تا یعنی زه خو ستا د دربار سپی یم نو دا ستا د سپي زوی دی دا اوس هم داسې وي زموږ استادانو استاد شیخ ولی الله کابل ګرامي رحمت الله علیه ډېر لوی عالم او مفسر او مجاهد تیر شوی هغې وي زموږ جومات ته یو سړی راغی د ځانه شنې کپړې ته تودي او لوړې ورسره دي او شنې او دا مرۍ ځانه تو کړي وایي ما تېرې کته د کوم نه راغلی وایي چې د پلانکي دربار سپی یم وایي شاګردانو ته مې چې ووښې ښه مونږ د خدای سپي نه پرېږدو دا دربار سپی دی ښه مونږ جومات کې د خدای سپي نه پرېږدو دا د پلانکي دربار سپی دی نو نیلوي شاه صاحب رحمت الله علیه وایي چې دغه شانتې هغه پیر صاحب له کوڼو نو د شاګرد نه مرید نه تپوس کو دا تا سره څوک راغلي وایي آپ کا سگزاده ہے دا ستا د سپي زوی دی خو سگ پارسۍ کې سپي ته وایي څو پیرې ووي وایي خوا کې بل یو مرید و
وی هغه ورته د دې وضاحت وکړو چې حضرت صاحب دا سړی وایي چې دا ماشوم ستا د سپي زوی دی. دا ته د تاولې زوی دا ستا د سپي زوی دی. دواړه پانډو خور شو، جګړه د پیرو دی جګړه مو پس ده. نو دغه مرید ورته وی حضرت دا جګړه مو په دې د چې تا چې دنه تاسو ته دا ماشوم څوک دی نو د تا ته وی دا ستا سګزا دی. نو ما دغه وضاحت وکړي دی وی چې دا ستا د سپي زوی دی په دې جګړه. نو زمونږ دغه جرم دی ښه مونږ د الہ معنی پښتو کې کوو، د عبادت معنی پښتو کې کوو، د الله غ توحید دله په پښتو کې بیانو. نو بس په دې مونږ سره جګړه ده. نو زما عزتمندو دا آیت الکرسی مشتمل ده په لسو جملو باندې. که زندگی وي انشاءالله د یو جملې به وضاحت کوو، که زیاتو کېدی شو د زیاتو وضاحت به کوو، خو ستاسو شوق اب وګورئ په دې کې ورسره شریکي. نو انشاءالله ثم انشاءالله د دې برکات دا چې موږ د دې یو کلمه وایو دا 50 کلمې دي. نو ښه خو دا رایي سړی 50 ورځې کې ووایي. قرآن کریم تفسیر دا ختمېدو والا نه دی. خو زما عزتمندو دا غلغونته خوند او غچاشني ده. نو انشاءالله دې سره به زموږ د قرآن سره مینه محبت هغه هم سیوا کېږي چې ملګري اهتمام کوي، نورو ملګرو لم دعوت ورکوي. او قرآن کریم یو صفا لاره ده، د هدایت کتاب دی، کلیر کټ خبرې دي، په دې کې چا مخ ملازه نشته دی. او دا قرآن کریم څوک ترجمې رضانه نشي کولی. د اردو ترجمه ملاویږي، د پښتو ملاویږي، د انګلیش ملاویږي، هر قسمه کومه معنی چې مونږ کوو دا تاسو ورپسې تفسیرونه د اردو د پښتو ګورئ انشاءالله پای کې به هم لیکلي شوي وي. او باقي دا خو یو تړلې خبره ده چې دنیا د تضاداتو مجموعه ده. که آدم علیه السلام په دنیا کې وو نو دی خوا شیطان هم خپل کار کو، شیطان هم مخالفت کو. که دی خوا ابراهیم علیه السلام نو دی خوا قارون نوارې کو. که دی خوا موسی علیه السلام نو دی خوا فرعون نواری کو. که دی خوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ابن سلول او ابو لهب دی خلکو خپل کار کو. نو په هر زمانه کې به رحمانی محنت می شیطانی محنت بمی. څوک به توی قرآن تراشه، څوک به توی به کیسو کتارو تراشه. دا چې خپل خوخه ده الله انسان ته اختیار ورکړی دی. خو الله فرمایي که قرآن او سنت دی افناو که نو په دې به زه راضي یم. که د قرآن او سنت نه علاوه په نورو لارو پسې لاړئ دغه د ګمراهۍ لارې دي. الله دې موږ او تاسو د قرآن او سنت نه جدا کوي. الله دې زموږ او تاسو د قرآن او سنت سره مینه او محبت پیدا کړي. نو نن درس کې د آیت الکرسی څه فضایل او دغه اهمیت هغه بیان شو چې دا اعظم آیت دی، دا لوی آیت دی. په دې یو آیت کې غون د الله توحید په لسو جملو سره مختلف انداز سره ذکر شوی. د الله نوم پکې 19 کرتا په اعتبار د اسم ضمیر او اسم ظاهر سره ذکر شوی دی. او د دې آیت د لستو سره شیطان هم تختی دا هر وخت ویل پکار دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے پاک پروردگار زموږ د خپل عظیم کتاب سره مینه محبت پیدا کړي. اے پاک پروردگار دا سونه ملګری کشران او مشران د لري او نږدې نه ستا د عظیم کتاب ته راځي جوړې د خیره ډکې کړه ربه، برکتونه ورته نصیب کړه ربه، انوارات ورته نصیب کړه ربه. څه قسمه حاجات یې ربه د غیبي خزانو نه ورته پوره کړي ربه. که خپله بیمارانی، که ظاهري بیمارانی، که باطینی بیمارانی، که روحانی بیمارانی مونږ ټولو تم او ای پاک پروردگار زموږ اهل و عیال ته ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کړه ربه. ای پاک پروردگاره مونږ د خپل ذات نه علاوه بل چاته مه محتاجه کړه ربه. اے پاک پروردگارا زمون مسلمانانو کی مینا محبت اتفاق اتحاد پیدا کی ربا. زمونگا مولیانو کے خاص کر ربا مینا محبت اتفاق اتحاد پیدا کی. اے پاک پروردگارا ان ټولو ته د قرآن او سنت فهم نصیب کی ربا. ربا زمونگا جون د قرآن او سنت مطابق کی ربا. زمونگ د معاشرینا په خپل فضل و کرم سره د بیهوده رسمونه، رواجونه، بدعت، خرافات، توهمات ختم کی ربا. اے پاک پروردگارا تا معاشره یو اسلامی معاشره وګرځي، قرآن او سنت والے وګرځي ربا. اے پاک پروردگارا زمونږ د مدرسې ته په خپل قدرتونو سره ظاهري او باطینی وجود نصیب کړه ربا. اے پاک پروردگارا زمونږ په جون باندې د دینه بهترین علما، مفسرین، صحیح عقیدو والا خلق جوړ کړه ربا. اے پاک پروردگارا دی مدرسې سره اوسه پورې چا تعاون کړی څوک په دې خوشاله یا آینده ارادې دی ربا
پاک پروردگار کورونو کې مال اولاد کې برکتونه نصیب کړه ربا او دغې د دې مدرسې سره خدمت کدلګي او که زیاتی رب د پاره صدقې جاریه وګرځي اے پاک پروردگار تاسو نه ملګری د درس د ملګرو خدمت کوي خیرالي ورته وي د چیو بو تنظیم وته کوي ربا د دیو د بهترین بدلی په دنیا او آخرت کې نصیب کی رب سونه مسلمانان ستر دی عظیم کتاب په دې درس باندې خوشاله یو دنیا او د آخرت خوشاله وته نصیب کی رب سونه مسلمانان ستاره دی عظیم کتاب په دې لوستو باندې خفیه رب ته خوشاله کی رب او قران او سنت والے وګرځي رب هدایت وته نصیب کی رب اے پاک پروردگار زمون صلاحیت د خپل دین د لپاره استعمال کی ته په زمون ناراضی شربا اے پاک پروردگار پر درس قرآن کې مونږ د ریا او د کلاوی نه محفوظ کې ربا زمون د درس قرآن زمون د حاضری ستا په دې در کې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کې رب سونه مسلمانانو دعاګانو درخواستونه کړې دي اے پاک پروردگار دې مسائل حل کې ربا دای مسائل حل کې ربا د چا کورنو کې بیمارانی شفای کامله عاجله وت نصیب کې ربا د چا اولاد نی نیکان صالحان اولاد وت نصیب کې د چا اولاد دی ربا دسترګو یخواله وت وګرځي د چا کورن نی آباد پدین او دیندار سره کورن آباد کې اے پاک پروردگارا مکشران او مشران او سپینګیرو ملګرو رب ستا په کور کې تا دا واړو واړو کچکورن نیولې دي اے پاک پروردگار دی عظیم درس په برکت سره د خپل عظیم او پاک نمونه په وسیله سره زمونږ د لاسونه خالی مو واپس کې ربا زمونږ د دعاګانې په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.